बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि वलौ अन्न क़ुरआनन सुय्यरत बिल जिबाल। दगा देखें, वलौ अन्न क़ुरआनन अकचरे वेदा कुरान सुय्यरत बिल जिबालो चिचलोल शेवर दे पवासे तबाले गुरुना। हालांकि घर दाखल उन पर स्टेप्स नाखली काखली अल्लाह ताला वही कि पैगंबरा दुई ताना मौजिज़ात वाड़ी नुकतो दी दा मौजिज़ाओं कारक की कुरानी आयत दे हुए او غر لگ شروع کو د قندهار غر لگ شروع کو او ننګرهار ته ورسېده ځکه چې تا په آیت ویلي ځکه چې تا په دا معجزه ده. الله تعالی فرمایل دا ستا مخالف دی بالکل ایمان مراړي بیا ولو ان قرانا سيرت بالجبال اکثر دا قران چلو لے شوی دے بان غرنا او قطعت بیل ارضو یا کٹکڑی شوی دے بان ازمکا او چشمی راوتے او کل مبیل موتا یا خبر کر شوی دے پواسی تبان مڑو سرا نو جواب معلوم دے لم یؤمنو او ما آمنو دی بیام ایمان نراڑا دی بیام ایمان نراڑا ذکر چلے چا متعلق دی یو وار ذہن د دشمنائی جوڑ کڑے نو کہ آغا اسمان تو مخیجی نو سڑے منو تو تیار نہیں. بل للہ الامر جمیعا بلکہ دا اللہ پہ اختیار کے دے معاملات ٹول. افلم یأس الذین آمنوا آیا ندی خبر شویا کسان چی ایمان راوڑے دے ایتنا پتہ نشتا اللہ یشاء اللہ کچری اللہ تعالی غفتے بائی فورس حضورا اللہ غفتے بائی فورس حضورا لہدن الناس جمیعا اللہ تعالی بیدایت کرو انسانان ٹولتا بائی فورس لکو گورا منگا روغم یو ناجوڑکی گوم منگا ماڑوم یو وگکی گوم منگا سیرابم یو تجکی گوم زمونگا باتروم تم ضرورت رازی منگا خوب امرا بند رازی دا ټول نیچرل ریکوائرمنٹس دی دا څه نیچرل ریکوائرمنٹس دی فطری تقاضی دی ادا فطری تقاضی بائی فورس اللہ تعالی مونږ باندې امپوز کړی دي چې یو سړی وای نن نفس بازارو دکېږي نه ار د وس کړي چې یو سړی دا وای نن نه بعد ورځو به وکېږي نه ار د وس کړي نن نه بعد ورځو به تکېږي نه دا وس کړي نن نه بعد ورځو باتروم ته نه ځم دا وس کړي نه ځکه چې دا خو الله تعالی بائی فورس امپوز کړي دا قوانین که کوم پښتو کې کستا یو سترګ خان دی او بل د جاړي دا کار رخامخا کې خبر ذهن کې لاله نو صلی الله تعالی فرمایي کدارنګ ما خلق بائی فورس مؤمنان کوله صوبم کافر نو پاتې شي صحیح شو. خو ایمان دا د فورس خبره نه ده دا د فری ویل خبره ده دغه جمله ولیک چې ایمان دا د فورس خبره نه ده دا څه شی ده دا د فری ویل او د اختیار خبره ده. اور رضی وجه ګوره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خدمت کې د مدینه منورې یو نوجوان یهودي اره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خادمو پیغمبر علیه السلام په هم کله نو امپوز کړي چې ته مسلمان شې صحیح لیکن کله مطمئن شو نبی اشانو کله مطمئن شو نبی اشانو صحیح دا حضرت عمر رضی الله عنه یو غلام دی هغه عیسائی دی دا غنوم دی اسبق سنو مې اسبق حضرت عمر رضی اللہ عنہ ورته ودا حالانکه حضرت عمر څومره پاورفل سره داغه پاور په دنیا کې بل مقابل نشته هغه څومره پاورفل سره اسی ورته ودا یا اسبق لو اسلمت لستعنا بكف النصارى یره کته چې مسلمان شي تا نه مونږ ډیر کار غوښتې شو په کرسچین کمیونټي ځکه ته دا غي په کلچر باندې پوهیږي دا غي په عادت پوهیږي هغه اپروچ کول شي نو تا باندې مونږ ډیر کار کول شو
صحیح ناسبق کو چونکہ مسلمان ټول کی خدمت کو صحیح نو د مسلمانانو میت کې اوسېږي نو سکان دوم بل ډېر آیتونه ورغلي زمون په کلی کې یو سک دکاندارو زمون د کلی کور دی هغه سره مخامخ بازار دی نو په بازار کې دا دکان اوسم شته ډېر لوړ بلډینګ کې دی نو هغه ځای لوړ دی ځای لوړ دی زما یو په پوره اوسم ځنده ده اما ډېر بوډا ده تقریبا 90 پلس کې ده نو هغه راته وایي هغه چې وو هغه سک ناغه به سار وخت سوره رحمان تلاوت کو دومره خسته به تلاوت کو صحیح دومره په خسته وخت چې مسلمانانو ورته وایي ته وی بشن کاکا سوره رحمان وایي بشن کاکا نه ده خلکو وایي سکے بشن کاکا وی سوره رحمان بشن څنګه نو بشن کاکا ورته وی بشن کاکا ځکه چې مسلمانانو مېس کې پاتې کېده استاد دکاندار سے کاندې کتلې اټوله خبرې مسلمانانو په شان ده الحمدلله و ما شاء الله و ان شاء الله و خدای دې وبخښه صحیح ځکه چې کلچر د مسلمانانو ډامیننت دی نو اسبق د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په کور کې نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته یې راکته چې اسلام قبول کړ باندې موږ ډیر کار کو په عیسایانو کې نو ورته لا اکراه فی الدین صحیح ورته وی لا اکراه فی الدین په دین کې جبر نشته په دین کې جبر نشته حضرت عمر رضی الله تعالی ورته غوسه نشو خرجت خرزیه تو اسماء قرآن ہے صحیح نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صدقتا صحیح دی صحیح ورته صدقتا صحیح دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله ورته داسې نه چې مسلمان شي افلم یئس الذین آمنوا آیا ندی خبر شویا کسان چې ایمان راوړل دي الله یشاء الله کچره وخت الله تعالی بای فورس لا الناس جميعا اللہ تعالیٰ با ہدایت کرو انسانانو ټولو ته ولا یزال الذین کفروا ہمیشہ بیا کسان چې کافران شوی دي تصیبهم رسیږي باغوی ته بما صنعوا په سبب د هغه عمل چې دوی کړی دی قاریۃ تکلیف قاریۃ معنا تکلیف چې دا کافران دوی ته په دنیا کې موږ تکلیف ورسو د دې د عمل د وجه او تحل قریبا من دارهم یا بنازلی کی عذاب نزدیک کور د دوی ته حتا یاتی وعد الله تر دې پورې چې راشي وعده د الله تعالی دوی ته د مرګ یا د قیامت ان الله لا يخلف الميعاد تاکي سره الله تعالی مخالفت نه کوي د وعده خپل ولقد استهزئ برسل من قبلك اوس دای چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پورې دا مختلف قسم مسخري کولې نو الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له تسلی ورکړه کنسول چې دا څنګه کار نه دی بعینه دغه خبره د دې د کافرانو سابقه پیغمبرانو سره کوله ولقد استهزئ برسل من قبلك اتا کی سر مسخرے شوی پیغمبرانو پس مخکستانا فاملیت للذین کفروا ما مولت وکڑو آکسان لچ کفر کردے ثم اخذتو بیا من دوی گرفت کرو پاسا بالے فکیف کان عقاب سرنگ عذاب زمان افمن هو قائم على كل نفس آیا آغا اللہ تعالی وقائم چیغا نگران دے على كل نفس پہر بندبانے بما کسبت پا آغا عمل چے دے نفس کرے دے وجعلوا للہ شرکاء او دوی توقور چے دوی جوڑ کری دی اللہ تعالی سر شرکان قل طورتا آیا سموهم چلو نمونہ خوی واخلے اوس د دوی به بوتان وو نو ولم نو خدای خو دې ورته کول الله تعالی او دې دومره ډېر خدایان شریکان خدای له جوړ کړی دي چې نمونه هم نشته ته ورته دا نمونه خو راته واله قل تورتا آیا سموم نمونه واخلی ام تنبئون او کنتا سو اطلاع ورکوی اللہ تعالی تا بما دعاشے لا یعلم فی الارض چی اللہ تعالی تا ندی معلوم پزما کے ام بظاہر من القول منگو پقبل پختو کی یا ایسے بکواس کوئی سبی بنیاد خبر چی خلق این مورتو ایسے بکواس کوئی بل زین للذین بلکہ خیست شوی دیا کسان تا جو کفر کردے
مکرهم کفر دوی وصدوا عن السبیل ادای بنشوی دل لار د الله تعالی نا ومن یضلل الله سوچ گمراهی کی الله تعالی فما له من هاد نشتا غد پار سوچ ہدایت ورکون کی لهم غضب فی الحیات الدنیا د دوی د پار غضب په ژوند دنیا کې ولا غضب الاخرت اشق او خامخا عذاب د اخرت ډیر زیات مشقت کې چون کې دی او ډیر سخت دی وما لهم نبیدوی پارا من اللہ دعذاب اللہ نمین واقصوک بچ کون کی مثل الجنت اللتی صفت جنت آغا وعد المتقون چوادے شوید متقیان صدا تجری من تحت الانہار روان دی دلان دی داغین نیرونا یعنی پاگی کی دننا اکلوها میوید دے خوراک دے دائم الابدی دی وظلها او سورد دے دائم الابدی دے تلک حکم الذین اتقوا دا انجام و نتیجہ دا آغا چانا چسو کری دی اللہ تعالیٰ نا وحکم الكافرین النار او انجام دا کافرانو اور دے والذین کسانا تینام الکتابا چورکرے منگا کوئیتا کتاب یعنی آغا یہود و نصارا چکمو پیغمبر علیہ السلام بانی ایمان راوڑے دے ذکا پا اگوی کم بلا دیر خلق کو پیغمبر بانی ایمان راوڑے بلا دیر داسیو چی پیغمبر بانی ایمان نو راوڑے خوش حیطانت بے نکو بلا دیر داسیو نن میں سیرت کلاس کے مرگر تلکر کو مغزو احد کی یو سڑے یہودی دے مخیریق دا غنام دا مخیریق دا غنام دا پیغمبر علیہ السلام چکل دا مدینی منورین بہر راوت ځان سره لشکر راوست او مدینه منورې نه بهر راوته او خود طرف روانو د جمعې د مانځنه بعد پیغمبر علیه السلام راووت کله مانځنه بعد د مدینه د خار نه بهر راوته نو سکسانی ولیدل چې هغه بالکل ویل ایکویپډ د آرمی په جامو کې او هغه خود او ارث ټول ازغری او ارث ټولې او خو صحیح پیغمبر علیه السلام تاسو په دا ګروپ څوک دی دا ګروپ چې ولر دی د فایټرز دا څوک دي نو اطلاع ولا ورکړه چې دا د مدینه منورې د مسلمانانو یو قبیله د خزرج څه شي خزرج دا وې د خزرج الایز دي يهودونه دا د يهودو قبیله ده چې دا خزرج سړي الایز دي یعنی معنا دا چې کله خزرج جنگ لذي نو دوی ورسره سپورټ کوي او چې دوی جنگ لذي نو خزرجان ورسره سپورټ کوي دوی مس کې پک دي دوی مس کې پک پیغمبر علیه السلام وې دوی اسلام قبول کړی دی نغی ورته نه جی اسلام په نه قبول کړي بس دې شکریا ادا کړي او ته تاسو واپس شئ صحیح نو دوی واپس کړ خو په دې کې یو سړیو مخیریق دا غنامه وا هغه په پټه لاړو او جنگ کې شامل شو مړم شو بکې جنگ کې شامل شو مړم شو مسلمانانو سره ډېر په امرای باندې یو ځای او پیغمبر اسلام چې کله دا غلا شو کته نو پیغمبر اسلام تعریف وکړ نعم الرجل مخیریق دا غنامه وا وی مخیریق خسړیو مخیریق خسړیو مانند خود واقعات دوی ته ذکر کول مورته یو بل سړیو دا غنامه د اسیرین هغه پیغمبر اسلام باندې ایمان نور راوړل پیغمبر اسلام باندې ایمان نور راوړل او چې د خود په موقع ته پته ولګی چې د مکی خلک را روان دي مدینه باندې اٹیک کوي د مکی خلک را روان مدینه منوره باندې اٹیک کوي نو دا هغه غیرت راټوک څه وکړ وجدان راپورته شو وې دا د مکی د خلکو ته مونږ مدینه والا به غیرت ښکارو پختونو غنا وې دا مدینه ورته مونږه به غیرت ښکارو صحیح نو بسراغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورته وځي دا سرزم جنگ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته پته مسلمان نه دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ما اسلمت تا ویلا تر اوسه اسلام نه قبول کړي صحیح وی اوس قبل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دلل ابو هريره سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ بس میدان جنگ پر سٹریٹ لاړ دا سار چې جنگ لګو بس دې میدان جنگ ته او پامرده تر جنگ له شهید شو پامرده تر جنگ او شهید شو نه یو مونږ کړه نه یو روزه نه وړه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې الله شو کته حساب الى الجنه دا مرګره خو دې ټیکټ اورسیده دا مرګره خو دې خو تکلیف کې په دنیا کې دې غلاړو دې ټیکټ جنت اورسیده یو بل منافق قزمان هغه قومي حمیت او قومي غیرت اغسته هو منافق پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کې ناستو مسلمان نو د اخلاصا اصل قبیله د ننګ شرم په سره ناستو او
درې مبارزین مبارز خو پیژنئ چې دا فرنٹ تراشي او چیلنج وکړي فرنٹ تراشي او چیلنج وکړي درې مبارزین لوی جرنیلان د مشرکین مکه هغه مردار کړ صحیح او ډېر پامرده سره جنگېده او ډېر زبردست ټارګټ بل داسې به ټارګټ وشته چې بلس به ته وشته صحیح صحابه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وې میره جی قزمان خو نن کمال وکړ قزمان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی کله الله تعالی دین د تقویت په فاسق سړي ورکړي سړی خسړی نه خود دین د تقویت ذریعہ وګرځي صحیح نه او صحابه وې میره جی ډېر خسړی نه دی پیغمبر علیه السلام دا خسړی جهنمی دی دا خسړی وسه شه د جهنمی د جهنم ته وځي صحابه وی پیغمبر علیه السلام چې دا خبر وکړه چې خدای له پیغمبر خبره دروغ ورته نه شو ویلې پیغمبر خبره خو وحی باندې نو دروغ ورته هم نشي ویلې خو دې چې اوس کوم عمل روان دی دا عمل خو د اسلام لپاره د خیر ذریعہ ده نه وای په اخر کې ازخمی شه څه نو زخم نه تنگ شو نه خپل سپیر ځان ته ودرو نه او ځان په ور واچو یعنی خودکشي وکړه او چې خودکشي کوله نو خوا کې ولا سری ورته ها دا څه اسلام لپاره خدای پیغمبر لپاره دومره ډېر قرباني وکړه وینه به خدای لپاره کړی دا نه پیغمبر لپاره کړی دا قومي غیرت واستو صاحب پیغمبر اسلام ما تاسو ته شي جهنمی دي صحیح شو والذین آتیناهم الکتاب کسان چې ورکړې مونږه غوې ته کتاب تورات او انجیل یفرحون بما انزل الیک خوشحالیږي بما پتا قرآن باندې چې نازل شوی دی تا ته نو الله تعالی فرمای اهل کتاب وګوره هغه په دا قرآن باندې خوشاله دي چې کوم تا ته نازل شوی دی ومن الاحزاب خود دې قبایل خلق من آغده ينکر بعضا چې هغه انکار کوي د بعضې د دینا الله تعالی فرمایل چې ګوره يهود او نصارا پای کې بلا خلق تا تعالی ایمان راړو ادا عرب چې ستا په خپل قوم تا سره شریک دي دوی دا غي انکار کوي قل تورتوایا انما خبر دادا امرتو ما ته حکم شوه دی ان اعبد الله چې زه عبادت کوم د الله ولا اشرک به شریک پیدا نه کوم الله تعالی سره الیه ادعو دغه الله تعالی ته خلق بلم و الیه مآب او دغه الله ته واپس زماده وکذالک دارنګ انزلناه نو نازل کړي دا قران حکما عربیه او صلی الله تعالی دا نوې چې دا مونږه نازل کړه د رقیتن عربیتن د عربی جبه دم اچول دي څه شي د عربی جبه دم اچول دي یا برکتن عربیتن دا کتاب په عربی کې نازل کړه دي چې د برکت لپاره به تلاوت کوي نو الله تعالی پر حکما عربیین دی په عربی جبه کې د نظام حکومت ده په عربی جبه کې او د سره سیستم دی ولئن اتبعت هواهم کچرتا اتباعو قد خواہشات ردی بعد ما جاک من العلم پس دا چراغ لیتا تعلم مالک من اللہ نبیتا لپارا من اللہ پا مقابلہ دا اللہ کی من ولی سو پروٹیکٹر و بچ کون کے ولا واق او ندفاع کون کے ولقد ارسلنا رسولا من قبل کا اور د دوی ډیماند د معجزو الله تعالی او فرمایل چې معجزې درکم د خواهش مطابق دی بیا ایمان نه راځي د دوی اعتراضونه داغه الله تعالی جواب ورک صحیح نو دوی مزید اعتراضونه توړاندې شو ځکه دشمن دغه سٹاپ کیږي نه د مخالفت نه دغه باندې یو خبره ولا توڑ پیدا کی نو دغه بل خبره کې استخلاف کداغه جواب پیدا کی یا به بل خبره کې استخلاف کوي به کنه صحیح او چې چا سره د دوستی نو لګیا به داغه په ډیفنس کې داغه بس کې ډیفنس تا ته څه کوي یا دا قاضي صاحب د کیریکټر ډیر سترونګ دی دغه سکیږي ډیر زړه صحیح نو چې حیات نه حیات ورته نو سپروا وسکی پناروا وسکی صحیح خطبه دین خلاف څه خبره کې یا بس دا څه خبره کوي چې باندې مناسبي یقینا به وسکیږي په اړه باندې اوس دې په ډیفنس کې صحیح او کوي اوس سره زموږ مخالفي ناغه چې و یا دا قاضي صاحب دا سترونګ کیریکټر سره په خبره کوي ډېر بد اخلاق سره دی اخلاقیات ذکر اصلي already ما سره مخالفت ده خبره دین کړه نو صلی الله تعالی وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې دا خلق already ستاسو دشمنان دي دوی ته چې یو اعتراض ته جواب ورکړم دی ببل کې چې راغي جواب ورکړم دی ببل کې چې راغي جواب ورکړم او دا څه بکې چې بنیاد باندې دا څه بکې نو دوی سوې به دا که پیغمبر وي نو دبو وزونه کوله
اکدا پیغمبر وي نو دو بچی پیدا کړي دیم دا کار کوي خبر دې انشاءالله ما تاسو ویلو کنه د موږ په علاقه کې اولې بزرګ تیر دي حضرت پیر بابا صاحب رحمت الله علیه نو زنانه را روانې وي نور خزي ولا مخې راورلې ای ورته خوري چې ته دی وای موږ پیر بابا کار تلیو دې پیر بابا صاحب کرم سکول لدا غزوی شوی دی ای خزي یو مرته فتل وای خوري پیر بابا هم دا کار کوي صحیح شو هغه د خلکو یو ځای جوړی کنه نو ځای پیغمبر اسلام باندې اعتراض وکړ چې پیغمبر اسلام والسلام کدا پیغمبر وي د بو ودونه کوله کدا پیغمبر وي دغه بچی پیدا کړي نو الله تعالی جواب ورکړ چې ټول پیغمبران ستانه مخکې څومره چې راغلي دي د ټولو ودونو کړي د ټولو بچیو پیدا دي په استثناء د دوه پیغمبرانو صرف دو پیغمبران داسې دي چې هغه ودونه نه کړي یو حضرت یحیی یو حضرت عیسی علیه السلام ادروایز 1,40,000 کم وبېش پیغمبران ټول ودونه کړي دي بچیو شته دا دوه پیغمبرانو ودونه نه خدا نه چې واده د هغه په شریعت کې نو په شریعت کې دوی پرسنلی نه کړي شریعت کې خودی په خپل وعده نه کړي هر چې عیسی علیه السلام نه نو دیو په نزول ثانی کې چې اوس کله الله تعالی قیامت ته نږدې را کوس کی نو حدیث ته مسلم شریف کې راځي فیتزوجوا ویولد له وعده به کوي بچی به پیدا کیږي نو ایٹ لیسٹ اور ان د اینڈ صرف یو پیغمبر به وعده پاتې کیږي چې هغه دی یحیی علیه السلام ها نشا ځوان ها وفات شوی نو شهید کړو ولقد ارسلنا رسلا من قبلك اتاكي فرا مونږ لګلیو رسولان مخکستانا وجعلنا لهم ورکړو دویتا ازواجا خذ وذريه اولاد نو دا په یو جواب شي نو زدوی چې د پیغمبر دی زمونږ د خواهش مطابق معجزه ولې مونږ ته نه خي نو الله تعالی فرمایي معجزه دا د پیغمبر اختیار کې نه دا د الله اختیار کې وما كان لرسول انشت په اختیار د پیغمبر کې یاتی به آیت چې ډیر اتلو کې په یو معجزه باندې الله باذن الله مگر په اذن او اجازه د الله نو دوی به زه ټیک ته نه په اذن د الله نه چې موږ ورته چې مکه دا غونه د مکه د مکه لري کنده الله نو غوړي دا لري نو الله تعالی فرمایل دا ضروري خو نه چې تاسو ډیمانډ کوئ زه به هغه شی ورکوم او کور کوم دغه لپاره به خاص ټایم وي زه په ټایم بدلوم خو نه لکل اجل الكتاب دا هر یو نیټه د پاره لیکل دی الله سره يمحو الله ما یشاء نو دې خو ګوره د هر یو نیټه د پاره خدای سره یو لیکل کاغذ دی یعنی د هر یو کار یو نیټه تاسو نیټه وای فکس ټایم اپوینټډ ټایم هو ته نیټه وایو انا الله تعالی فرمایي چې د هر یو کار د پاره یو ټایم دی هغه خدای سره لیکل دی نو پته ولګي چې خدای سره د هر یو کار لپاره یو ټایم دی لیکل دی دې معنی دا چې موږ بالکل بیا لاس تړل دي موږ بالکل بیا لاس تړل کټاګوتو کوم سچای نشو راوسته الله تعالی فرمایي نه دوه قسم سيزونه دي یو ته وی قضا معلقه بل ته وی قضا منجزه قضا منجزه دي ته وی چې الله تعالی ډیسایډ کړی دا قضا منجزه دي ته چې الله تعالی دې هغه کې چین نشي راوسته یو د قضا معلقه هغه الله تعالی لیکلي په داسې انداز ده کني سار احمد دا کارو کو نتیجه بدای او کدا او نتیجه بدای صحیح نو التا ثلاث اذان یمحو الله ما یشاء الله تعالی مخوکیا شی چې دی غواړي وجثبت اقائم پات کیا شی چې دی غواړي وعنده ام الكتاب او اصل کتاب الله سره لیکل دی و اما نرینک بعض الذی اوس پیغمبر ته بیا تسلی ورکړي چې دا څوک ستا مخالفت کوي دی به عذاب خامخا فیس کوي دی ته عذاب خامخا راځي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بکله ډیر ډیسارټډ شي الله تعالی ورته یا به د عذاب ستا په ژوند تا ته اوخیو او کتب الفرض وفات شو مون تراله نو ته به فکر یا they have to face the consequences دین خلاصي دی عذاب نه و اما نرینک بعض الذی یا با مونگا و خیوتا تبازی آغا عذاب نقیدون چی مونگا دوی رو غیبانی او نتوفین لکا یا بتا وفاتو قبل دا عذاب نا وہ تو بے فکر یا ولی فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ خبردار چتابان رسول دی دعوت وعلین الحساب فما بان حساب دی دوئی دی ستا ڈیوٹی دادا چت دعوت کو رسوا او سوک منی او کن منی accountability that is not your duty دا ستا ډیوټي نه ده ته زما ذمہ داری په خپل سر ماخله
سړی باندې ټینشن هغه وخت راځي چې پردی ذمہ داری په سر واخلي. صحیح که سړی خپل ذمہ داری پوره کوي ا د بل ذمہ داری هغه ته پریږدي صرف هغه ته ور په یادای چې دا ستاسو مواری ده کی پوره کا یا په باندې ټینشن نه راځي. دا ټینشن په سړي هغه ځای راځي چې یا ذمہ داری هغه واله چې د په وس پوره نه یا پردی ذمہ داری په سر اخلي نو بیا په وس پوره نه لري. او حدیث کې راځي حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي چې پیغمبر علیہ السلام فرمایي لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه. مسلمان د پاره دا شی جایز نه دی چې د ځان ذلیل کی. مسلمان د پاره دا شی جایز نه دی چې ځان رسوا کی. حذیفه ما تاسو کو او رجل يذل نفسه. Is there anyone who is going to humiliate himself? او دی messenger of Allah داسیم دنیا کې سوچتا چې هغه به ځان ذلیلې. دنیا کې پټور خلک یو ان غلط غلام کوي د ذلت لپاره کوي کی عزت لپاره کوي. دیکھ وہی سے دورہ پیسے میں ہوا لے کرپشن سے سوکئی ذلت پارے کئی کہ عزت پارا عزت پارے کئی دا بیرا خبر ہے پاکستان کی پنیب کی بیاو انہیں والے شنو بیا جیل کی پروتی صحیح شو کرا کلا انہیں والے شنو ہمیشہ نشین اس لے خو طول خلق سے کم کار کئی نرسر پارے کئی مقصد دانی چیزلی ذلیل شن مقصد دائی چیزلی اگر چی لار غلط آغاز پہ لگا عزت لار نرا خو آغاو کئی دیر پارے چی ماتے عزت ملاوشی حذیفہ ابن الیمان تپوسو کو او رجل یذل نفسه. او د الله پیغمبر دنیا کې داسې مشته څوک چې بزان ذلیلی. پیغمبر علیہ السلام ورته یتحرز لما لا یطيقه چې یو سړی داسې ذمہواری ته ځان رامخ کی چې هغه دغه په وس پوره نه نو انجام یې دار چې به بسریږي. انجام یې سره ته چې ډیوټي او ذمہ داری سره ته ورسره انجام یې سره ذلیلی. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي يَعْبَخَيُتَا تَبَعْضِ آغَاظَابْ نَغِدُونَ چَمُنْ يَرُودُ يَغِيبَانِ او نَتَوَفَّيَنَّكَ يَا بَتَا وَفَاتْ كَوْ مَخِدَ عَذَابْنَا. وہ تو بے فکر ہے یار. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ خبردار استا ذمہ داری دا خبر رسول وعلينا الحساب فمن بان لازم دے حساب دوئی. اولم يروا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ وصلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی یو عذاب قردوی دا پاردار او پیغمبرہ علیہ السلام چی تا باندز مکہ فتح کوم ستا حکومت ایکسٹینڈ کی گی اردائی حکومت او کنٹرول راغنڈی گی دوی کنٹرول دزمه کې نه راغونډيږي ستا کنټرول سپریډ کیږي. دا هم دې د پاره یو عذاب دی باید چې دوی تاسو سرندر شي وایي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اولم يروا آیاتین گوری اللہ نات الارض چه منگا قص کو دیزمکتا ننقصوا من اطرافها منگا کمو دازمکا دا اطراف لدینا نزمکا نکمیگی ننقصها من اطرافها من ملکهم دید ملکیت نیرا کٹکو ستا ملکیت کی داخلو یو مانا ادویو مانا اولم يروا آیا خلق نگوری چه منگا قصد ازمکتا ننقصوا من اطرافها چه منگا کمو دازمکا دا اطراف داغین یعنی دے پر طرفونو کی کمیرا ولو. ابن عباس سے فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ چه انا نقص الارض بموت العلماء زمکا نقصانی کی گی دا علماء پا وفات بانے زمکا کی نقصان نازی پا سبانے دا علماء پا وفات بانے. فإن العلماء نجوم الارض ذکر دا قرآن و سنت عملی علماء دا دزمکی دا پارا داسی لکا دا اسمان دا پارا ستوری زمکی دا پارا داسی لکا دا اسمان دا پارا ستوری نو چی نمبر پا نمبر یو ستوری چیزی نو خب بس یو تاریخ اندیرہ پیدا شی سو پیدا شی ظلمت پا پیدا شی تیارو پیدا شی. واللہ یحکم اللہ تعالیٰ فیصلہ کئلا محقب لحکم نشتر واپس گون کے حکم دا اللہ دا پارا و سریع الحساب او دا اللہ تعالیٰ زر حساب کون کے دے وقد مکر الذین من قبلهم اتا کی سر تدبیر کروا کسانو چی مخکر دینو فللہ المکر جمیعا فا اختیار دا اللہ کے دے اپا علم دا اللہ کے دے تدبیر ڈول یعلمو اللہ تعالیٰ پوری پاس شیبان تک سے وہ کل نفس چی کبھی ہر نفس وسیعلم الکفار و ازر چی پوئی بشی کافران لمن غطبت دار چی دے چاد پارا دے انجام خیستد کور ویقول اللذین او ویدہ کسان چی کافران شوی دی دی وی لفظ مرسلان نیت پیغمبر تا تو وی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں
قل تورتو آیا کفا باللہ کافی دے اللہ تعالی شہیدن بینی فیصلہ کون کہ میزما او مستاسو کے ومن عندو علم الكتاب او آغا سوچے آغا سرد کتاب علم آغا فیصلہ کیز پیغمبریم او کنین جسوک پا کتاب پوئی گی لکا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یا سلمان فارسی چر تورات او انجیل لوی عالمانو یا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ چدار تورات او انجیل لوی عالمانو نو اغینه ته پوسو کوي دغه پوهان خلق دي خبره خدا هغه چا قابل اعتماد ده چې څوک په فیلډ باندې پوهي نو الله تعالی رسول پاک ته تسلی ورکا چې دې بتاته وایي چې ته پیغمبر نه څورته استاد د خبرې سره اعتبار دی استاد د خبر د فیلډ ماهر نه ته پوسو کوي د فیلډ ماهر هم پرې دی الله تعالی کافی له په خبره باندې چې گواهی نو خلاصه سوره رات ابتدا کې دا چې قرآن حق ته خو خلق د عناد د وجه ایمان نه راړي بیا دلائل د توحید بیا جواب د اعتراض د دوی چې مرګ نه بعد ژوند به څنګه کیږي بیا دې خبر ذکر چې کله کله فار ټایم بینګ باطل په حق باندې غالب راشي خو د باطل دا غلبه داته ده لکه د ابو په سر باندې زګ چې حقیقت یې نشته حقیقت یې نشته بل عاقبت ابو پاتې شي او زګ ختم شي بیا بیان دا غچا چې څوک د عقل مالکان دي نو دا غي صفاتونه ذکر کړل بیا دا بیان چې د دنیا ژوند دا انټرټینمنټ ته پاره وایي او اصل اطمینان دا په دین باندې حاصلېږي بیا دا بیان چې د معجزې تانه غواړي او تم د دوی په ایمان باندې حرص لري خو کله دوی د مزاج مطابق معجزه هم تعالی درکړي شي بیا هم د ایمان نه راوړي بیا تسلی رسول پاک ته صلی الله علیه وسلم بیا هغه اعتراضات چې پیغمبر په ذات کول داغي جواب او په اخر کې دا خبره چې دوی ته یو مختصر جواب ورکوا چې اصل فیصله خو به الله تعالی کوي چې الله پیغمبر یې مو کني الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا.